ملګرو نن زموږ پالۍ کې ډېره سخته ګلۍ وشوله او خبر شوم چې که د اسلام آباد کې او ابټاباد کې ختیځه کې څه رڼا ورځې منې چې کوم د تیاره شوې وه. خیر زموږ هلۍ کې موسم ډېر زیات خراب و د سهار نه او ګلۍ پکې هم ډېره زیاته وشوه. تاسو کتلی شئ. نو بیا زه روان شوم د بنې په لورې. باران ډېر زیات شوی او موسم ډېر زیات خراب و. دې ورځو کې خوړونه هم راځي. خپل د ماشومانو له احتیاط کوئ. بیا چې د پل مکراس کړو نو سیلۍ ډېره زیاته وه. دغه موټرسایکل تاسو کتلی شئ چې دا خو موږ لکي ډرا قراندازۍ دپاره راویستی دی. بیا رالم د خپل ملګري خوا د په سر منې له پاسه ویښته لګولي وو. د ویښته نه و که نه نو ډېر وخت بعد د خپل په سر منې اخر کار ویښته ولګول. بیا د دلته شربت وغوښته د کیلې. نو شربت موږ وڅښه. بیا مې خپل ملګري شاه مصباح الله ته کال وکړو چې اوس ځو کور ته. نو هغه ماته ته لږ انتظار وکړه. زه ځان له دوی اخلم. بنې بازار تاسو کتلی شئ چې ګلی نه بعد بیا لږ لږ باران ورېده او بیا موږ دغلته تاو شو. دا موټرسایکل چې کوم دی دا موږ قراندازۍ دپاره راویستی دی. که بیا کوم ملګري پکې ټوکنې اخلی نو ما سره بیا رابطه کوئ. نمبر به تاسو په سکرین باندې چلیږي. هغه موټرسایکل دغه د دې نه مخکې چې کوم موټرسایکل موږ لګولی و هغه یو هلک ختلی دی. ملیانې پې اوس ځان له خرڅوي. موسم تاسو کتلی شئ چې ماشاءالله ډېر ښایسته دی. بیا رالم دلته شاهد نادان دی دلته په کرک سر ته چې کوم دی ځان له دوکان اچولی دی. د وړو وروجو غټ دوکان یې اچولی دی د پرچونه. نو دلته رالم د دوی لا افتتاح نه ده شي. سبا به انشاءالله د دوی افتتاح کېږي او هر قسمه سامان چې کوم دی د خوراک څښاک هغه به د بازار نه رعایت سره تاسو ته میلاویږي. خالص یې د کرک بازار شروع کېږي د بنې طرف نه. نو دغلته دوی دوکان چې کوم دی دا کلاو که امید ساتم چې دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي.